يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، طلباء اعزام او په دین باندې مینو زما ډیرو قدرمنو عزتمنو مشرانو کشرانو، رب العزت جل مجدهم سره د ما په خوږ ایمان خوشاله کا. ډیر مبارک محفل دی، موږ د دې قابل نه یو او د الله تبارک وتعالی احسان دی او د قاری صاحب او د قاری صاحب د مرګرو کرم نوازی دا. کہاں ہم کہاں نکہت گل نسیم صبح تیری مہربانی ہے. الله جل جلاله دې همیشه د پاره د موږ ساحو د ټولو داسې محافل نصیب وګرځولي کی. زما عزتمند یو شان د الله جل جلاله دی چې هغه خالق ذات دی، یو شان د مخلوق دی. بیا په مخلوق کې الله جل جلاله عزت هغه انسان لور کړی دی او د انسان په عزت باندې الله سلور قسم خوړلی دي، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. الله ته د قسم ضرورت نشته، لیکن بیا هم الله جل جلاله یو نه سلور قسمونه خوړل چې الله جل جلاله یو خبره قرآن کریم کې ذکر کړه بس هغه محتم بشانه ده، او بیا چې یو خبرې سره الله قسم وخوړو بیا یو نو سلور، نو معلومه شو چې دی نه بعد کومه خبره را روانه ده نو هغه ډېره اوچته خبره ده. نه الله جل جلاله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. البته په دې سره ما انسان ډېر خوبصورت پیدا کړی. نو په ټول مخلوق کې الله جل جلاله د ټول مخلوق نه اوچت او باعزت او د ټول مخلوق نه خشته هغه انسان وګرځو. ولقد کرمنا بنی آدم، بل الله فرمایي ما انسان ته ډېر لوی عزت ورکړی دی. بیا په انسانانو کې الله جل جلاله ته ایمان والا خوښ دی او دا ښکاره خبره ده ځکه چې ایمان والو ته الله جل جلاله کلمه نصیب کړې ده، یرفع الله الذین آمنوا منکم. الله جل جلاله ایمان والو ته په غیر ایمان والو باندې فوقیت او فضیلت ورکړی دی. نو د ټول مخلوق نه انسان اوچت شو، بیا په ټول انسانانو کې مسلمان اوچت شو او بیا په ټول مسلمانانو کې څوک اوچت دی. نو الله تبارک وتعالی په خپل بیا په ټولو مؤمنانو کې اوچت خلق یادی، والذین اوتوا العلم درجات. چا ته چې علم ورکړی شو نو د دې خلکو د پاره څه دي؟ درجې دي. څونه درجې دي؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمائی چې د عالم مقام د عابد نه. یو سړی دی هغه علم وکړو نو دی اوچت دی او کنه یو کس د شپه ورځ هغه الله ته سر به سجود دی خو علم یې نه دی کړی، نو د عالم مقام ته عابد نه رسیږي. علم چې دی نو دا اوخیار دی او بغیر د علم عمل چې تکې نو دا کمقلتوب دی. ګوره د علم درې حروف دي، عین لام او میم، او د عمل هم درې حروف دي، عین میم او لام. خو د علم درېواړه حروف چې دي نو ترتیبوار ادا کیږي. عین چې دی هغه د حلق نه ادا کیږي، ورپسې لام د خولې ده حصې نه ادا کیږي، او میم چې دی بیا د شفویو نه دی د شونډو نه ادا کیږي. نو یو قدم یې واغش خولې ته راورسېد او دویم قدم یې واغش شونډو ته راورسېد. او عمل چې دی نو هغه بېوقوف دی، هلته د حلق نه فورا یې شونډو ته راودانګل، د خپل وس نه زیات قدم پورته کو. خو چې سوچ وکړو نو ما خو نه کړه، دا خو مې غلطي وکړو، نو واپس د خولې منځ ته وی دانګل چې دا د ما نه خو غلطي وشو، نادم شو، پښیمانه شو، ملامته شو. او د علم په عین باندې زیر دی او زیر کې ښکتوالی دی. عالم کو ډېر عبادت وکړي نو چاته غږ نه کوي. او د عمل په عین باندې زبر دی، فتحه ده، په هغې کې رفعت دی، اوچتوالی دی. نو بعضې وخت امی سړی چې ډېر عبادت وکړي یا لږ عبادت وکړي
او داسې عالم طالب سره ملو شي یاره جی بس خدای خدای توفیق راکړي د شپې تهجدم کومه او خیر خیراتم کومه مدرسې له مې دونه کتابونه هم واغشتل لیکن عالم څه دی هغه به د یو علم د یو عمل د یوې مسلې اظهار بچاتونه کې چې زدونه بلکې هر عالم هغه به ځان ته نسبت د څه کوي د انتهایی کمزورۍ به کوي لکه ګورې فرعون د مال د وجې نه وایي انا ربکم الاعلی زه ستاسو د ټولو لوی رب یم او رسول الله مبارک د علم د وجې نه څه وایي ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک یا الله ستا د عبادت چې کوم حق ته هغه مانه ادا نه کړی شو او یا الله ستا د پیژنګلو چې کوم حق ته هغه مانه ادا نه کړی شو نو چې رسول الله مبارک دونه عاجزي اختیار کړه نو بیا د رسول الله مبارک په تابعدارۍ کې د رسول الله مبارک جانشین عالم دی نو عالم به حقیقت کې وی هغه چې په هغه کې به انکساري وي عاجزي به یې پکې عالم به ځان ته د هر چا نه کمزور سپک ګوري خو نور خلک به ورته سپک نه ګوري کو نورو خلکو ورته سپک وکتل نو لاړل د دغه خلکو خانه خراب او ترابه شوه کم سړی چې د علماو سره محبت ساتي په ورځ د قیامت به الله حشر د علماو سره کوي او کم سړی چې د علماو سره کینه ساتي نو دا دنیا د دې انسان د پاره الله جل جلاله سبب د ذلت ګرځي او دغه انسان چې کله مړ شي نو که 50 کرتم د مخ قبلې طرف ته تواړې نو د قبر جوړولو نه 15 منټه وروسته ورشه او دغه قبر اوس پړته وګوره دغه مخ به ورخاته طرف ته وړېدلی بعضې علماو په دې چیلنجونه ورکړي دي چې د علماو مخالفین لاړ شئ وګورئ چې د هغې مخ ورخاته طرف ته راوړېدلی دی او که نه دی راوړېدلی علم عزتمندو ډېر لوی صفت دی علم د انبیو میراث دی مال د فرعون او د حامان دی علم په خرج کولو زیاتیږي مال کمیږي علم ستا حفاظت کوي د مال ته حفاظت کوي علم د نه څوک غلا کولی نه شي او مال د نه خلک غلا کولی شي لکه قرآن او حدیث کې د دنیا آیاتونه او حدیث الله تبارک و تعالی رسول الله مبارک د علماء او د علم په فضیلت کې نازل کړي بلکې په غټو غټو کتابونو کې کتاب العلم مستقل کتاب دی لکه امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې د کتاب په عنوان سره تقریبا 83 کتاب ذکر کړي دي نړمبنه کتاب الایمان دا غینه مخکې باب بدء الوحی چونکه د ایمان تعلق هغه د وحی سره دی ایمان هغه معتبر دی چې د وحی مطابق وي او بیا د ایمان د لپاره اول ضروري شی څه دی چې تا ته معلوماتي نو بیا د ټولو بابونو د کتابونو نه مخکې امام بخاري رحمت الله علیه کتاب العلم دانګې صاحب د مشکات همدغه ترتیب سره نو علم عزتمندو ډېر لوی صفت دی علم د الله صفت دی علم یعلمو پیژنګلو ته ویل شي او بیا دا صفت چې چاته نصیب شي نو هغه ته عالم ویل شي د علم 3 حروف دي عین لام او میم په عین کې عظمت طرف ته اشاره ده او فلام کې لطیف طرف ته اشاره ده او په میم کې ملک طرف ته اشاره ده یا فعین کې علیین طرف ته اشاره ده فلام کې لطف طرف ته اشاره ده او په میم کې محبت طرف ته اشاره ده چې عالم په حقیقت کې هغه دی چې د علم په عظمت باندې د اشیاء باریک بینه ته ورسیږي او د خلکو په زړونو باندې بې تاجه بادشاهي وکړي د خپل علم په وجه باندې علیین ته ورسیږي او باریک بین جوړ شي رازدان جوړ شي او د خلکو د پاره سبب د محبت جوړ شي چې د خپل علم د وجه نه د سره ټول خلک محبت وکړي نو د دې شپږو شیزونو حامل ته عالم وي څوک چې دا طلب کوي نو هغه ته طالب وي
په اسلام کې لومبني حکم د علم راغلی دی، نه د مونځ راغلی دی، نه د روژې راغلی دی، نه د حج راغلی دی، نه د زکات راغلی دی. اقرأ باسم ربک الذي خلق. لومبنی وحی د سورې علق ابتدایي 15 آیتونه، لومبنی آیات الله جل جلاله په هغې کې د علم تعلیم ورکوي. نو یو شان د خالق دی، یو شان د مخلوق دی. په مخلوق کې بیا انسان اوچت دی، په انسانانو کې مسلمانان اوچت دی، او مسلمانانو کې څوک اوچت دی؟ علماء کرام. نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې والذین اوتوا العلم درجات، د علماو دپاره الله درجې مقرر کړي دي. نو څونه درجې دي؟ نو فرمایي چې عالم د عابد نه 900 درجې اوچت دی، او د هر 2 درجو په منځ کې 1500 کاله فاصله ده. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د علماو په فضیلت باندې الله څونه آیتونه نازل کړي دي، د ټولو نه ډیر فضیلت هغه په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی نازل کړي. ځکه ایمان والا ټول شو، غریبانان شو، خانان شو، متوسط خلق شو، ټول مسلمانان او مؤمنان شو، لیکن په ټولو کې اوچت څوک دی؟ نو الله وایي چې علما اوچت دي. د دې وجې نه یو تورګیری نوجوان عالم دی، قاری وقار احمد صاحب پلار روان دی، او د دې کلي یو مشر دی سپینګیری دی، د دې کلي یو خان بابا روان دی، مشر دی، الله دې ټول عزتمند او قدرمن کی. لیکن شریعت وی ګورې د قاری صاحب نه مخکې قدم کېنه دی. په سب کې ډېر ښکلي ښکلي خلک ولاړي، لیکن موږ څوک مخکې کو؟ عالم مخکې کو. یاره بچې ته خو زما د نصیبه دی، خو ستا په سینه کې قرآن دی او علم دی. نو د دې وجې نه او د علماو سره محبت ساتئ. چې علماو سره محبت ساتئ، نو که په خپله نی په بچو کې، او که په بچو کې نی، نو په نوسو کړوسو کې به الله جل جلاله عالمان هغه پیدا کړي. الله تبارک وتعالی فرمایي زما په در کې علما او غیر علما برابر نه دي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علما نه سیده استفهام انکاری دی. لکه د کلي یو مشر وي، د جرګو یو عزتناک سړی وي، یا د کلي یو عالم دی، او هغه چاته یو خبرو کې لکه دا خبره ګوره داسې ده، هغه سړی پکې سي اونچ نیچو کې یو خبره نه مني، او دی ورته وایي ولې زه ته دروغ وایم، زما په دې خبره یقین نه راځي. نو الله فرمایي آیا علما غیر علما برابر دي؟ نه، نه دي برابر. که په یو خبره نه پیږي نو تپوس به صرف د علماو نه کې. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. په هر مسله چې نه پوهېږي، یو لوی سکالر به نور دینی خلک الحمدلله نیکان نیکان خلک شته دین خدمت کوي، لیکن تپوس د مسلې به د چا نه کوي؟ صرف د عالم نه به کوي. په دنیا کې ډیر خلک دي الله تبارک وتعالی د خپلو پیغمبرانو جانشینان صرف علماء کرام هغه وګرځول. لوی لوی مالدار خلک شته دي، لیکن هغه جانشینان اونه ګرځول. يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يجعل احياء كاموات. ډیر خلک مړي شي، خو علم جمدي کی، او ډیر د دنیا مالدار جمدي ګرځي، سو کې پیژنیم نه. بلکې بعضې خلک ډیر مالداري چې په لار رواني خلک ته اړخ کوي. بعضې خلک داسې چې ډیر سخت بدماشاني، خلک یې د یرې نه عزت کوي. دا د قیامت د علاماتو نه دی. واکرم الرجل مخافة شره. یو سړي ته خلک اوټ بیټ کوي په دې نیت چې یاره د ده د شر شدت نه زه بچ شم، نو دا هم د قیامت د علاماتو نه دی. په دنیا کې عزتمندو د انسان فوقیت هم او په عقبا کې الله تبارک وتعالی هم هغه په علم باندې ګرځولې دي.